Hi, زه ډاکټر خرم شوکت یوسف زئی یم. نو مونږه الحاج موټرز چې کوم فا او پروټون ګاډي پاکستان کې انټروډیوس کړي دي د هغې شوروم پېښور کې رنګ روډ باندې هغې ته مونږه لاړو. السلام علیکم. سو مونږه نن جنرل مینیجر سیلز مسٹر نعمان خان سره ولاړو. نو راځي چې سره تاسو ملاقات کراوکو او دا غي نمبر دا لاندې د کوڅو د دې بوکینګ کول غواړي. السلام علیکم نعمان خان. وعلیکم السلام. تھینک یو څنګه تاسو؟ ډیر مهرباني. تاسو ډیر مهرباني چې مونږه ویلکم کو. نو تاسو دا دوه نوې ګاډي پروټون پاره کې انټروډیوس کو. یو د X70 SUV او دویم د پروټون ساګا سیډان مطلب دی چې ډیګه والا ګاډي. نو د دې چې کوم بوکینګ د هغه باره کې موږ ته وایي چې X70 په څو باندې بوکینګ کیږي؟ X70 پری بوکینګ تاسو 5 लाख रुपए باندې بوکینګ کیږي. ډیر زبردست. او دا چې سیډان ګاډي دی د دې بوکینګ په د دې 6 लाख रुपए په آرډر. ډیر زبردست. او د کې څونه ویریانټس دي صرف هغه موږ ته وایي؟ ساګا کې 3 ویریانټس دي. یو ساګا ایس بیا स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक और प्लस मैनुअल ट्रांसमिशन प्राइस 19,75,000, स्टैंडर्ड ऑटोमेटिक प्राइस 21,25,000 और प्लस एस ऑटोमेटिक प्राइस टोलोना टॉप वेरिएंट 22,25,000. ډیر مننه. ثانک یو ویری مچ اسیم خان او ډیر مهرباني. اوس مونږه تاسو ته دا ټول ګاډي او هو ور د فیچرز ان د اینڈ کې به تاسو ته ډیټیل کې او هغه تاسو ویډیو چې سٹاپ کړئ نو تاسو هغه غور سکئ. نو راځي چې تاسو دا ګاډي خو ډیر مهرباني. ثانک یو. پروټون کې چې کوم ټاپ ویریانټ دی هغه نوم دی ایس ویریانټ چې دی هغه کې DRLs دی، فاگ لیمپس په ځای چې کوم LEDs دی فرنٹ کې هغه دی او هغه نه علاوه 15 انچ الوی rims دی چې کوم هغه ته ډیر خشته لوک ورکوي. اور دې کې اور باقی ټول گاڑیوں کې 1300 cc انجن دی چې کوم آٹومیٹک 4 سپیڈ گیئر سره جوائن کړی دی. دا گیئر چې دی په ایس کې هم دی او په سټینډرډ ویریانټ کې هم دی. سټینډرډ ویریانټ کې فرنٹ کې هم پارکنګ سنسرز دی او بیک کې هم دی. اور دې کې چې کوم ملټي میډیا دی هغه ټولو نه ټاپ کوالټي دی چې کوم کې ایزی کنیکشن یعنی اینډرایډ فون سره دا جوائن شي. اور دې کې دنه تاسو نیویګیشن اور میوزک ایپس خپل فون نه ډایرکټ کتی شي. یعنی فون چې دی هغه سکرین میرر شي اور هغه سکرین تاسو ته په ټچ سکرین دغه باندې ښکاري د دې هغې کې چې کوم اینډرایډ آټو سره دا ملتا جلتا یو ایپ دی. د دې وروسته یو سپویلر دی چې کوم صرف ایس ویریانټ کې دی اور هغه وروسته په ډیګای باندې دی. سټینډرډ ویریانټ کې دا سپویلر نشته. د دې چې کوم سایډ میررز دی هغه د باډي کلر دی لکه سپین رنگ کې چې کوم دا دی هغه کې سپین میررز دی. او میررز چې دی دا فولډیبل دی، پاورډ نه دی. اور دې کې دنه چې کوم یعنی فولډیبل میرر دی اور دنه چې کوم هغه میررز دی هغه دنه بٹن سره پاورډ دی. د دې ګریل ډیر خشته هغه باندې د پروټون هغه ببر شیر نشان دی او بیک سایډ نم دا ډیر خلک ورکولو. اور وروسته ډبل سلنسر یو فالس ډبل سلنسر وینټ سمو. د دې چې کوم انټینا دا هغه یعنی ریموویبل دا، شارک فن نه ده بلکې سټریټ انټینا ده د FM ریډیو. سیټونه د دې تور رنگ کې واټر پروف مټیریل کې کلوت مټیریل نو چې کوم ډیر خشته او داغونو نم هغه آرام سره بچ کیږي. ایس ویریانټ کې چې کوم د نزاو هغه ډیر کولاو روستنی سیټونو کې او مخکنی هغه کې. اور د ګاډي لوک ډیر ډیفرنٹ او دا ډیر چوڑا. دا ګاډي چې کوم 1300 cc دی دا په سټي کې 12 کیلومیټر پر لیټر ورکوي آټومیټک گیئر سره. اور په لانګ رن باندې دا تقریباً 16-17 کیلومیټر پر لیټر ورکوي.
چې کوم ډېر ښه ایوریج دی اور دا VVTi انجن دی ویریبل ویلو ټایمینګ والا د دې ډیګای چې دا ریموټ سره کولاویږي او دنه نم بٹن سره کولاویږي اور 420 لیټر کیپاسټي دا چې کوم کې سپیر ویلز دی کې لاندې دی د دې په روستا پارکینګ سنسرز دي او مخکې پارکینګ سنسرز دي اوورال د سټانډرډ اور د ایس ویریانټ کې شیپ کې دونه فرق نشته سوای د DRL انجن کې خشنا انجنو د دې چې کوم پاور سټیرینګ دی هغه هایدرالک دی الیکټریک نه دی اور مینټیننس فری بیټری ورته دې کې پرووایډ کیږي 4 سلنډر 1300 cc 1299 cc دی د دې چې کوم چابي دا هغه کیلس انټری دا اور جیک نایف دې چې کوم بٹن سره کولاویږي او بنديږي د دې سپیډومیټر ډېر خشتا میکسیمم سپیډ 220 کیلومیټر دی اور د دې سپیډومیټر چې کوم لوک دی هغه په دې کلاس کاړو کې ټولو نه خشتا مینس کې یو انفارمیشن سکرین دی چې کوم کې د دروازو اور د مخکنی او وروستنی بونټ کولاویدو انډیکیشنز هم دي د دې شیشې کې د وروسته لایټ ډیمولو فنکشن دی چې کوم ډېر غاړو کې پاکستان کې نشته 2 LED لایټس اور دا صرف ایس ویریانټ کې دی د دې چې کوم ملټي میډیا دی هغه ریسپانس ټچ ډېر خو تاسو کته شي یعنی ډېر سموث دا چې دی USB نم غانے اور ویڈیوز پلے کولی شي اور دین علاوہ دیکھیں ایزی کنیکشن هم دی او بلوٹوث نم دا غانے پلے کولی شي ایزی کنیکشن کې چې کوم اپس دي هغه گوگل میپ دی ویز دی اور بعض میوزک اپس دي چې کوم تاسو خپل فون نه پدې کې چلولی شي اور د فون سکرین دیکھیں mirror شي اور تاسو ټچ سسٹم سره هغه سکرین د معنی د دې چې کوم د سکرین باندې هغه ټچ سره خپل فون اپریټ کولی شي نو دا ډېر کنوینینټ دی انډرایډ آټو پشن فنکشن دی although د کې انډرایډ آټو اور اپل کار پلی نشته خدا ایزی کنیکشن پلی کولی شي ایزی کنیکشن چې اپ دی هغه په انډرایډ پلی سٹور کې ملاویږي د دې چې کوم دنه AC وینټس دي اور سایډ AC وینټس هغه باندې کروم یعنی سلورش غونته نشانون غو چې کوم د ایس ویریانټ خاص نشانی ده دیکھے دو سپیکرز مخکنی دروازے کی دی اور دو سپیکر وروستنی دروازے کی دی کې سلور سپیکر دی ملټي میډیا سره ټچ دي د دې انډیکیټرز په لیفٹ سائیډ کې دي اور د وایپر په رائټ سائیډ کې دي د دې چې یعنی بٹن چې دی هغه لکه د سنټرل لاکینګ بٹن یو دلته ور کړی دی دین علاوه الیکټرانیک سټیبিলিټی کنټرول آف کولو بٹن هم شته اور هیزرد لایټ یو بٹن هم اور لاندې USB یو چې کوم دی هغه کنیکشن او स्टेयरिंग के द फोन उचते दो और द वॉल्यूम बटन पर लेफ्ट साइड क्यू और राइट साइड ये मोड बटन चिकम से तासो मल्टीमीडिया FM और USB या इजी कनेक्शन पर मैं इसके चेंज को लिशी द गाड़ी के RPM मीटर और स्पीडोमीटर हो तदे डिस्प्ले के तासो त द गियर हम खई च द पार्क के दे ड्राइव के दे या स्पोर्ट्स मोड के दे اغم خی دینے علاوہ فیول گیج هم ورکه او ټمپریچر گیج هم ریورس گیر لګولو سره کیمرا آن کیږي دیکھے کیمرا مشتا اور رستم دیکھے پارکنگ سنسرز دی چې کوم आवाज کوي چې کوم تاسو ډیر سيزونو سره نږدې شي نو دا یو ډیر کنوینینټ فنکشن دی د دې گاډي کې چې کوم ډیر پاکستانی گاډیو کې دغه فنکشنز نشته स्टेयरिंग मेंस के द प्रोटॉन बबर शेयर लोगो ښکاری
स्टीयरिंग هغه چې کوم کور دی هغه سره سایډونو ته کروم فینش په بټنو کې اور لاندې دی چې کوم د پروټون برانډ نشاندهي کوي وایپرز چې دی هغه مینوال دی رین سنسنګ نه دی ऑटोमेटिक गियर چې دی هغه بره پارک دی بیا منس کې ریورس بیا لاندې ډرایو او ټونل لاندې سپورټس موډ کې دی سپورټس موډ کې دا یعنی زیات آر پی ایم باندې دا زی اور دا لکه سپورټس موډ کې کنورټ شي همدغه ګیر چې دی په سټانډرډ ویریانټ کې هم اویلیبل دی چې څنګه په ایس ویریانټ کې دی په سټانډرډ ورژن کې مینوال اور آټومیټک ورژن دی اور په د ایس ویریانټ کې صرف آټومیټک ورژن دی نو درې ویریانټس دي د ساګا ټوټل د دې چې کوم سلور والا دروازې کې د اټو ډیمینګ میرر دی سلور والا دروازې کې وینډوز بٹن سره بر لاندې کیږي اور د دې بٹن په دروازې کې دي چې کوم لایټ آن کول سره کې الومینیشن هم دی د دې دروازو کې چې ربړونه ښه کوالټي والا دي نو ګاډي کې आवाज دنه نه راځي صرف ایس ویریانٹ کې دا ایل ای ډی لایټس دي سټانډرډ ورژن کې دا ایل ای ډی لایټس چې کوم شیشې نه بره دی هغه نشته هغه کې صرف یو لایټ بره په روف کې دی سایډ ویو میررز چې دي هغه پاورډ دي لکه تاسو بٹن سره یعنی لیفٹ اور رائٹ شیشہ هغه چینج کولی شي د ډرایور د پاره چھت اور د ډرایور سرمنس کې کافی سپیس ته چې کوم ډیر ښه خبره ده ولې چې ټویوټا یارس اور چنګن کې دا پرابلم دی چې هغه کې بر اثر لګي او وخت د سر وخت چې شپږ فوټه سړی نو هغه بر چھت سره لګېدو خطرې جبکې دې کې تاسو ګوري چې مخکې وروسته دا وروسته ناستم نو کافی زیات دی اور تقریبا 2 انچ نه زیات زیات دی نو دا ډېر کمفورټیبل دی ایز کمپیرډ ټو چنګن اور د ټویوټا یارس چې کوم ما ډېر خوښ شو په دې پروټون ساګا کې اور سیټونه هم د دې ډېر کولو لکه 15 کسان آرام سره کېناستی شي مېس کې آمریسټ خو دی کې نو او دا پوره سیټ روستنی چې دی هغه مخکې فولډ شي نو ډیګه نه تاسو مخکې پورې سیزونه خېدې شي څنګه چې ایس یو وی کې دی نو دی کې پوره هغه سیټ هم فولډ کې دو آپشن شته دا ورکې یو ښه خبره وه سټانډرډ ویریانټ کې تاسو کتی شي چې ویل کپس دي اور الویز نشته په مینوال ویریانټ کې although آټومیټک ویریانټ کې الوی ویلز شته نو آټومیټک ویریانټ چې دی هغه چې دی چونکې دلته ولاړ نو خو ملیشین ویریانټ کې الوی ریمز دي خو غالبا پاکستان کې به هم چې راځي نو هغه کیدی شي چې الوی ریم سره راځي یا هغه سره راځي ویل کپ سره راځي نو سپیسیفیکیشنز کې خو الوی ریمز لیکلي دي د دې فیول ډکولو دغه چې دی هغه رائټ سایډ باندې یعنی ډرایور سایډ ته دی او د دې چې کوم فرنٹ لایټس هیلوجن دي په ایس کې او په سټانډرډ کې
और दन्ना तरफ ته دا انډیکیټر لایټس دي په دې مین لایټس کې د دې چې کوم وایپرز دي هغه هم ورکې ښه مزدار دغه دي ریورس لایټ او بیک لایټس ټول هیلوجن دي دې کې LED لایټس استعمال نه شوي نو اوورال ښه ګاډي جوړ شوی دی د دې ګاډي امید دی چې پاکستان کې کامیاب شي چې پروټون د دې سیلز او سپیر باندې توجه ورکړي او ښه پرایس باندې سپیرز ورکړي اور چې کوم سروسز دي هغه کم پرایس باندې ورکړي بجای دینا چې هغې کسټمر سره ناجایز وکړي اور داسې ډېر زیات برانډ دي لکه مزدم پاکستان کې راغلی او نسان هم راغلی او د هغې فیل کېدو وجه هم دا وه چې هغې سپیرز او سروسز به ګران هغې کولو نو هغې وجه نه کسټمر هغه پرېښودو نو اوس لکه چې کوم اسټابلیش برانډ دي لکه ټیوټا هونډا د هغې سپیر پارټس ارزان میلو شي هر ځای کې میلو شي نو دا چې کوم نوې برانډز دي دې ته به ډېر محنت کول غواړي پر سپیرز او سروسز باندې کو دی باندې دی محنت وکړي نو آی ایم شور دیس وډ بی ون اف دی بیسټ برانډز اف پاکستان او دا زموږ د برادر اسلامي ملک ملیشیا پروډکټ دی اور آئی ایم شور چې د دې سپیر پارټس پاکستان کې ډېر ښه اور کمپیټیټیو پرایس باندې او مناسب پرایس باندې اویلیبل کیدی شي او دا ټول ډیپینډ کوي چې کوم دا مینوفیکچر دی هغې خپل ډیلرشپ کې دا کم پرایس باندې ورکوي او سټرکټ دی یو لیست ورکی چې په هغې باندې دي دا خلک دغه کوي چې دا ګاډې پاکستان کې یو 15 کاله دي داسې ښه سروسز یا 10 کاله پورې وچلوي نو امید دی چې دا به یو کامیاب برانډ شي ولې چې صرف ګاډې خرڅول نه یعنی دا 3S سروسز دي یعنی سیل نه علاوه سپیرز اینڈ سروسز باندې هم دا ډېر ډیپینډ کوي نو چې یو ځل یو برانډ اسټابلیش شي نو بیا خو هغه ډېر ښه وچلیږي اور آی ایم شور چې دا برانډ چې ارزان مو مخکې په پاکستان کې پروټون راغلی خو هغه دې وجه نه کامیاب نه شو چې د دې سپیرز او سروسز ښه نو خو اوس آی ایم شور الحاج موټر کافی محنت کوي دی فا برانډ هم انټروډیوس کړی دی اور دی سره د 10 کالو نه زیات تجربه ده نو آی ایم شور چې دی به دا برانډ کامیاب کی اور زمونږ دی سره دواګانې دي بیسٹ وشز ټو دیم دیکھیے دا 5 سپیډ مینول تاسو کتی شي اور د دې 0 to 100 چې دی 12 سیکنډ کې دی اور د اتوماتیک چې دی 0 to 100 چې دی 13 سیکنډ کې دی د مینول فیول کنزمپشن هم ښه دی ولې چې دا 5 سپیډ مینول دی اور اتوماتیک چې 4 سپیډ دی خو هغه 4 سپیډ والا اتوماتیک 17 پر لیټر لانګ کې کوي نو کېدی شي چې مینول چې دی هغه دینم کم پټرول خوري اور هیلیریز د لپاره مینول ډېر ښه دی اور اموبلایزر وجه نه دا سیف هم دی یعنی پاکستان کې بلاشي گاڑو کې اوس هم اموبلایزر نشته نو اموبلایزر وجه نه دا د تھیفټ نم بچي نو پروټون ساګه کې اموبلایزر اویلیبل دی اور د دې چې کوم پک اور د دې چې کوم پرفارمنس دی هغه 1.3 کرولا GLI نه ښه دی آی ایم شور چې مونږ دا تاسو ته ویډیو جوړ کړ تاسو به ډېر خوښ شي ولې چې مونږ ډېر ریسرچ اور ډېر زیات محنت نه پس یو ویډیو تاسو لپاره جوړو چې کوم کې ډېر زیات غنټو محنتي اور د هغې سره تاسو مونږ ته دا چینل سبسکرایب کولو نه پس را کولی شي اور آی ایم شور چې تاسو زما چینل به سبسکرایب کړئ سپیډومیټر په درې وړه ویریانټ کې تقریبا بالکل سیملر دی او ډېر خشته اور ون اف دی بیسټ سپیډومیټر ماته په دې ګاډي کې ښکاره شو په د دې کلاس کې لکه ایلسوین او یارس اور دې کې ټولو نه ښه سپیډومیټر د پروټون ساګه دی دې کې سیملر لکه فیول اینڈ هیټ اینڈ کولډ گیجز شته اور دین علاوه هغه د گیر پوزیشن هم تاسو ته ښیي اور د دروازې او د ډیګې او د بونټ کولاوېدلو پوزیشن هم ښیي سیملر ټو ایس ویریانټ د دې ملټي میډیا چې سټانډرډ ورژن کې ده هغه هم ټچ سسټم ده خو دې کې ایزي کنیکټ نشته اینڈ باقي USB او بلوټوث دا پلی کولی شي
देखिए چې ټول ملټي میډیا فنکشنز دي هغه ټچ سیستم دي د دې چې کوم اے سی وینټس کې تاسو کته شي چې ټول بلیک دي هغه کروم فینش نه دی څنګه چې ایس ویریانټ کې دی او دې کې د فون کې خدو زیشتا د اے سی وینټس نه لاندې څنګه چې ایس ویریانټ کې دی स्टैंडर्ड के मैनुअल और ऑटोमेटिक के सिमिलर फंक्शंस दी और सिर्फ ऑटोमेटिक के एलॉय रिम्स दी बाकी मैनुअल और ऑटोमेटिक वेरिएंट चे कम द स्टैंडर्ड दे आगे के बिल्कुल सिमिलर फीचर्स दी बाकी पावर विंडोज और आगा टोल सिमिलर दी सिर्फ आगा सिल्वर क्रोम फिनिश कम एसी वेंट्स के आगा हम देखे निश्ता और DRLs निश्ता और मल्टीमीडिया के फ़र्क थे बाकी टोल सिमिलर दी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल हम देखे निश्ता स्टैंडर्ड वेरिएंट के और दे चिकम शीशे दी आगा द तोर कलर दी बजाय नो तासो आई होप चे जमा चैनल पर सब्सक्राइब की और देना पस ज़बतासुता د دې गाड़ी स्पेसिफिकेशंस بخیم چې کوم تاسو پاس کولی شئ اور کته شئ to compare between standard and ace variant اور امید ده چې تاسو زما چینل سبسکرایب کړئ یو ځل بیا تاسو ته ریکویسټ کوم ولې چې موږ ډېر ریسرچ نه پس دا ویډیوز تاسو ته جوړ کړي دي نو ډېره مهرباني تھینک یو اینڈ خدای پامان